أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية پدی آیت کریمہ کی د مومنانو نارینو او د زنانو لس صفات بیان کړي دي. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ په خپل تفسیر د دې آیات باندې لیکي چې قرآن کریم کې چې څومره احکام دي هغې کې نارینه او زنانه دواړه شامل دي، خو عمومي طور باندې خطاب نارینو ته کیږي ځکه چې هغه اصل دی او د هغوی په ضمن کې زنانه شامل دي. بعض مفسرین وی چې ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رالا نبی علیہ السلام تو وی چې یاره په قرآن کې د نارینو ذکر بار بار زمونږ د زنانو، نو الله کریم دا آیات راولېږي او یقینا داسې صفات دي چې په چا کې موجود نو هغه د شکرانې دو رکعاتو کې استقامت دعا دی غواړي، او چې په چا کې نه نو هغه دی الله ته وجاړي. نو قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان نارینا والمسلمات او مسلمانان زنانا والمؤمنین والمؤمنات مومنان سڑیحا والمؤمنات او مومنان زنانا. د اسلام تعلق د ظاہر سره دی او د ایمان تعلق د باطن سره دی. ورپسی وی والقانتین آجزی کون کی نارینا یو مانا. دویم مانا والقانتین تابداری کون کی نارینا والقانتات آجزی کون کی زنانا یا تابداری کون کی زنانا دا اللہ و دا رسول و دا خاوند. صحیح دا جی. والصادقین رشا وین کی نارینا قولا عملا ایمانا والصادقات او رشا وین کی زنانا. یو صفت تا گو رکھا والصابرین صبر کون کی نارینا والصابرات او صبر کون کی زنانا والخاشعین او یریدن کی نارینا دا اللہنا والخاشعات او یریدن کی زنانا دا اللہنا والمتصدقین او خرچہ کون کی نارینا پلار دا اللہ کے والمتصدقات او خرچہ کون کی زنانا پلار دا اللہ کی. یو صفت تخگورا والصائمین روجدار نارینا والصائمات او روجدار زنانا والحافظین حفاظت کون کی فروجہم دا عزتن اخپل نارینا والحافظات او حفاظت کون کی دا اخپل عزتن دا زنانا. سوچ کوا گنا دا ټول ذکر کی. والذاکرین اللہ یادون کی نارینا اللہ لرا ڈیرا والذاکرات او یادون کی اللہ لرا زنانا. لس صفاتا اے دا نارینوم راوڑا او دا زنانوم راوڑا. اے مسلمین یو، اے دا شانتی مؤمنین دعا، قانتین دری، والصادقین سلور،
والصابرین پینزو والخاشعین شپگ والمتصدقین وہ والصائمین اتا والحافظین نقا والذاکرین اللہ کثیرا لس صفات د نارینو صحیح ده جی ورپسی لس صفات د زنانوم دی یو والمسلمات دویم والمؤمنات درم والقانتات سلورم والصادقات پینزم والصابرات شپگم والخاشعات وم والمتصدقات اتم والصائمات نخم والحافظات اتم والذاکرات دا لسم دا لس صفات د زنانو زپ ایمان وایا پدې کې مونږ کې کم یو صفت د ټولو مخ کې خوځل اسوتم چې یاره درخ خطا صحیح ده د خلی هغه مسلمانی ده صحیح ده د خلی هغه مؤمنه هغه دعوه کو حقیقت د اسلام څه دی حقیقت د ایمان څه دی نو ورته تنیږي تله نو ورته زما خو د خلی خبره ده مسلمان یما مؤمن یما صحیح ده بالکل خود مسلمانای چې کم کارونه دي هغه ما تاکو د ایمان چې کم کارونه دي هغه ما تاکو ته سوچوګه کنه الله دې رحم وکي معاملہ ټوله ګډه وډه روانه ده نو ځکه یې وی والحافظین حفاظت کوونکي نارینا فروجهم د خپل عزتونو والحافظات او حفاظت کوونکي زنانا نو دا شترن سبا د نیټ خوار صدا سکړه چې شړشوتی کړه تاسو شته بیا وی وذاکرین الله کثیرا یادون کی نارینا الله لرا ډیر وذاکرات او زنان یادون کی زنانا الله لرا ګور ایز ورته کثیر نه ویخه ولی په دې هر سړی پويږي زنانا یو لس ورځې داسې راځي چې دای سم نشي کوله نو هغه لس مارنو دا نارینو په مقابل کې چرته نشي دغه کوله دویم دې سره کور کې کار دی ماشومان دي معاملات دي صحیح ده نو یا ساتي ذکر چې دا لس صفات د چای دا غوی لپاره سدي اخره کې وکې دا اعد الله تیار کړی دی الله لهم د دوی د پاره مغفرت و اجر عظیما بخنا او اجر لوی الله وی مولا بخنه تیار کړل مولا اجر عظیم تیار کړی دی نو بس مونږ نور څه نه ویلې قران تناسوی الله د دې درس په وسیله باندې د دې قران په وسیله باندې الله چې څومره صفات یوازدانه چې څومره صفات د مؤمنانو په قران کې دی الله په مونږ کې راولي الله غ زمون خوې جوړ کې الله غ زمون مزاج جوړ کې چې دا کم ګنده خوونه په مونږ کې دي ګنده مزاج چې کم زمون دی الله دا زمون نه لري کې الله دا زمون نه لري یقین وساتای سړی چې کله نا کله قران ته سوچوږي کنه سړی په ځان باندې شکی شي یا لکه زه په بل خوا روانه په مونږ کې هغه خوونه دي هغه صفات دي یا د منافقینو دي یا د اهل کتابو دي یقین وساتای سړی ویریږي چې هغه خوونه قران د منافق ذکر کوي هغه خوې قران د يهودي یا د عیسائی ذکر کوي نن اخ کا خوې په ما مسلمان کې راغلي نو زکای دی وی ګورا دا خوونه په ځان کې راواله نو زکای دی وی اعد الله تیار کړی دی الله لهم د دوی د پاره مغفرت و اجر عظیما بخنا او اجر لویها وما كان للمؤمن وز دې کې لغونه غټنه ورکی مؤمن لا او دغه شانتی مؤمن زنانه لا چې یاره یو خبر په باره کې الله او رسول فیصله وکي نو مؤمن لدا پکار نه چې پاږي کې خپل خوخه کوي هغه خپل خوخه بیان کوي د الله او د رسول چې کومه فیصله وشو بس پاږي کې عمل به بیا کې پاږي کې بیا غوتی نه وي نو ځکه ایزه وي وما كان للمؤمنین ندی مناسب د پار د یو مؤمن او نه د یو مؤمنی مؤمن نارینا ولا مؤمنتين یو مؤمنه زنانه
دوی له مناسب نه دي ما ينبغي مناسب نه دي یا بل مانو کا وما کان للمؤمن شایان شان د مؤمن ندی ولا مؤمن او نه د مؤمن اذا قضى الله کلا چې فیصلو کی الله او رسول د الله امر ان د یو کار امرنا د یو کار سمناسب ندی ان یکون لهم چې شي دوی لرا اختیار یا ثابت شي دوی لرا خوخا من امرهم پکار اخپل کی بیا به خوخه نه چلیږي ښا یا ساده بیا د خوخه نه چلیږي دا ذهن کې کېده اگر چې علماوی آیات د زینب رضی الله تعالی عنها په باره کې نازل شوی نبی علیہ السلام دا غوښته چې یاره د زینب نکاح چې د زید سره وشي او زید باندې خو د غلامۍ هغه داغ نو د زینب رضی الله تعالی عنها مور او پلار دوی نه غوښته چې یاره د سره نکاح وشي ولې چې داغ په د غلامۍ و که نه داغ په خو د غلامۍ خو بهرحال د پیغمبر د ترور لور هم وه نبی علیہ السلام چې رشتې له لاره خبره ولګېده د دواړو واده وشو خو جوړخ نه راته جوړخ راوسته دا زما د الله کار دی چاله جوړخ راولي چاله نه راولي نو چې نه راځي د هغوی په مابین کې الله طلاق ایښي طلاق وشي نو چې طلاق وشي نو د هغې مقصد دا نه چې یو بل پسې اوس ټوپک راواخله د هغې مقصد دا نه چې یو بل اوس پښتو شروع کړي د هغې دا مقصد نه دی چې یو بل اوس غمه خادي پرېږدی تا چا ویل دا خو د الله تقسیم دی کم یو سړی دا غواړي چې په ما باندې د طلاق دا داغ ولګېد کم یو سړی دا غواړي خو چې په تقدیر کې صحیح هغه نه بدلیږي دا یاد ساته نو بهرحال بعضې علما وایي چې یاره دا آیات د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها په باره کې خو اکثر مفسرین دا وایي چې دا آیات عام دی تا لپاره هم دی ما لپاره هم دی د هر چا لپاره دی چې کله یو خبره کې د الله او د رسول یو حکم راغی ما تا ته پکې اختیار نشته چې یاره چونکې یا چنانچې یا لیکن اگر مگر دا پکې بیا نشته دا یاد ساته او بیا په د دې ضمن کې تفسیر ابن کثیر یو واقعه نقل کړې ده یو صحابي د رنګ نه تک تور دی غټ بدن دی شونډ هم غټې غټې شونډې دي غریب دی جلیبیب نامه یې د نبی علیہ السلام خواله راغی ځوانو نبی علیہ السلام ته هلکه واده ماده نه کوي دی په خندا شو یا رسول الله ماله به څوک لور راکړي زما دا رنګه زما دا غریبي تا ته نه ښکاري نبی علیہ السلام هغه پلانکې صحابي هغه لور ولاړ شي هغه پسې او وینا ورته وکړه چې زه پیغمبر رالېږلی زه پیغمبر رالېږلی دی روان شو لاړه چې ورسېده هغه صحابي سره سلام وغیره هر څه وشو وي چې څنګه راغلی وي چې زه نبي علیه السلام رالېږلی یم ستا د لور په سلسله کې چې ورته داسې وکتل وي ته کښېنه لغونې دنده لاړ کور والا ته وي سړی وي جلیبیب راغلی نبي علیه السلام رالېږلی دی اوس څنګه چلو کور والا وي سړی یا خو د رنګه داسې دی شونډې داسې دي غلام دی غریب دی زمونږ لور ته وګوره په نازو نخرو پاللی شوې ده ښایسته ده تا به ورسره څنګه ګزاره کړي وایي ښځې پیغمبر رالېږلی وایي سړی پیغمبر رالېږلی خو رحمت للعالمین دی ته دې ولېږه ده ته وایي ته ځه زه په خپله راځم پیغمبر خواله پیغمبر ته زه جواب ویم ته دې ولېږه یا دا خبره سي دی راغی وایي جي تاسو دا چلو کوئ تاسو ځئ زه په خپله پیغمبر خواله راځم دی روان شوی دی په دې کې دا لور راوتې ده مور څه چل دی سړی پیغمبر وایي ستا د رشتې لپاره هغه صحابي رالېږلی جلیبیب خو د رنګه تور دی غټې غټې شونډې دي څه ورسره شته دی نه غریب دی غلامۍ هغه دا دا لور ورته وایي مور یې چا رالېږلی وي پیغمبر وي تاسو ته څه وایي وي موږ واپس وي فورا لاړ شه پلاره واپس راوله د دې نه مخکې چې هغه پیغمبر ته ورسي او زما پیغمبر زړه ته تکلیف ورسي فورا یې راوله زه رنګ ته نه ګورم هغې لورې هغې زه دې ته نه ګورم ما ته معلومه ده چې تور دی د رنګه شونډې غټې دي غریب دی دا ټول معلوم دي خو زه دې ته ګورم چې رالېږلی چا دی زه دې ته ګورم
نورې جنکۍ به دغه کوي چې یاره زما خاوند داسې زما خاوند داسې رنګ یې داسې دی مال یې داسې زه په دې فخر کوم چې ماله خاوند الله رسول خوښ کړی او په دې باندې بیا اردو اشعار والا ډېر ښایسته اشعار ویلي ډېر ښایسته اشعار ډېر ښایسته اشعار ویلي یقین وساتئ د لور داسې فیصله وکړه داسې چې فورن پلاره لاړ شه واپس راوله او چې کله د دوی دواړو نکاح وشو که نه د الله شان ته ګوره الله چې په ورکولو راشي بیا په یو جنګ کې جلیبیب شهید شوی او د ده دا ښځه نه وه دا دومره مالداره وه دومره مالداره په کونډو کې چې د دې په شانتې مالداره څوک نه وه اکثرو زنانو به ارمان دی چې موږ د جلیبیب کونډې وې نو څومره به ښه وه دا د پیغمبر د اطاعت او د تابعدارۍ یو نمونه وه چې چا د پیغمبر تابعداري کړې الله له داسې دغه کړي نن سبا ته خو ووایه که نه زما دا تور سره خویندې میندې دوی دنیا وراني که نه ویل شه ماله دا بنګالې ماله دا بنګالې اوس خو پکې ماشاءالله خوښول هم راغلي که نه زمونږ په ټیم کې خو دا خوښول وښول خو نه و پکې مور او پلار به رشته وکړه موږ ته پته هم نه وه اوس خو پکې ماشاءالله هلکان هم خوښول کې جینکۍ هم خوښول کې زه دا نه یم چې یاره خو یو حده پورې شریعت چې کم حده پورې خبرې اجازت راکړلی هغه استعمال کا د هغې نه اوړه ما بېحیایي جوړېږي بېحیایي نن سبا خو داسې معامله ده یقین وکړه د شرم کار دی کویدنه به شوي په یو بل ته په موبایلو باندې به رابطې جاري ساتي دا راولېږه دا راولېږه نو بیا د پلار که څه کوي لاړه چې هغه مېړه کړه کښېنه که نه څه دماغ لاله خرابوي خو الله دې رحم وکړي پلار هم پوهېږي مور هم پوهېږي چېرې دا جوړوله هغه مېړه راوړه کوم له چې مونږ ورکړې ده چې واده ښه به وي لا وړه ده نو جوړوله ورو غټه ده ښه پوهېږي په جوړو په پیشنو پوهېږي چې واده شوي وړه ده وړه ده که زړه ده لرې کوه اوسه والله دې رحم وکړي چا سره به خواهمې کوي که ته تور سرې ناستې دي بیا به وایي چېرې مولي صاحب څه وایي یقین وساته پرده ډېر ښه شی دی ډېر ښه شی دی پرده ډېر ښه شی حیا ډېر ښه شی دی چا کې چې حیا یي که نه هغه چاته یو غلط قدم نه چوتوي خو چې حیا ني حدیثه خبره بیا چې څه دې خوښه یې کوه زمونږ استاد به ټوک کولې که نه بیا وایي دا پرتوګ وباسه دې نه پټکې و کمیس وباسه په دې اوږه کې ده په دې چوک ځه راځه پروا نشته حیا نشته که یقین وساتئ قرآن پروت دی د ځانه نه نن لاړ شه زما نوجوان په سترګو کې حیا نشته دی دغه کپړو ته وګوره دغه فیشن ته وګوره دغه ولاړې ناستې ته وګوره دغه د خبرو هغه انداز ته وګوره دغه د طور طریقې ته وګوره ته به حیران شي چې دا څه دي زمونږ مشرانو خو به دې ته د ډمتوب لباس وي دې حرکتونو ته به هغوی د ډمتوب حرکتونه وي نن دا څه دي دا پیشن دی پیشن نه دی وایه الی آخرې که نه نور ځان نه به ښه ښکلی دم هلک وي ځان نه به خارو جوړه کړي نه به بیبي نه به لالای څه شی به وي نو چې روانې ټوکرې ټوکرې کېږي به ته به وایي چې کړکه روانه ده اوس الله دې رحم وکړي چا ته به غویمه کوي چا ته به وینا کوي خو دې نه ښه دا ده چې بس غلی به شو نو دا آیات کې ګوره دې طرف ته اشاره کوي چې کله د الله او د رسول حکم راغی ګوتې پکې مه وه ګوتې مه وه ګوتې مه وه بلکل ګوتې مه وه زما شیخ غلام حبیب صاحب وایي نن سبا به داسې چې نه کوي دا ته سوچ وکړه صحابیاتو یو کردار دی نن سبا خو چې یو ګیرې والا وته وي د ده خو ګیره ده وي وته ظالمه هغه پسې هم نرځوي هغه پسې مونډی وایي ځه لرې مې کړه خوشحاله یا ساته علما وي څنګه چې زنانو له د سر ویښته خیل واړه کول دا حرام دي داسې نارینو لپاره دا ګیره خیل ناروا دي او حرام دي که دا سر ویښته د زنانو لپاره دا یو سنت دی او د هغې زینت دی د هغې یو حسن دی نو دغه شانتې دا ګیره د نارینه حسن دی زما شیخ غلام حبیب صاحب نیکبخت دی ته د هغه دومره غونې ګیرې نه برداشت کړي هغه ستا دومره لوږ ویښته برداشت کړي د هغه دومره غونې ګیره ده ته هغه نشي برداشت کولی دا مولا دی دا تبلیغی دی دا صوفي دی الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي سړی حیران شي
نو زکایزه وی وما کانا لمؤمنین ندی مناسب یو مومن لرا او نه یو مومن اذا نانا لرا اذا قضى الله کلا چی فیصلوں کی اللہ او رسول دا اللہ امر اند یو کار ان یکونا لهم سمناسب ندی ان یکونا لهم چی ثابت شی دوی لرا خوخا من امرهم دکار دوی ومن یعص اللہ چاچے نافرمانی اکڑا دا اللہ او دا رسول دا اللہ فقد ضل پس تحقیقا گمراہ شو ضلال مبین پا گمراہ اخکارا سرا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اے دا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا حضرت زید نکاح وشو جوڑک نرازی اللہ دا وحی پا ذریعہ پیغمبر تا اطلاع ورکڑے وا کچرتا دا زید زینب پریدی کنا نو تبای پا نکاح اخلی اللہ رسم ختمو رسم او یاد ساتا شرط چی رسم ختمی کنا دا کور نا بشورو کئی دا نا چی دا بار نا شورو کی دا کور نا رسم دا با دا کور نه شروع کئی ختمه والا اول با دا خپل کور نه شروع کی بیا با دا سرورو دا خپلوانو دا سرورو چما کلی دا سی بکار کی دا نا چستا کور کی رسم کی ابل تے مکوا اب پیغمبر رسمولو نظر آگل اب پیغمبر سنت بیان لا نو دا خرزو ستا با کور کی چکی رنبے با دا کور نه رسم دغل کئی نبی علیہ السلام اے اللہ چی دا رسم ختمو اخپل پا پیغمبر ختم کر لے اس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوڑک نہ رات او جوڑک یقیناً چی اللہ نہ راولی دا چا مولا تاویزی راوستے ام نشی دا یا ساتھ نشی راوستے حضرت زید براغے یا رسول اللہ زینب سر گزارا نبی علیہ السلام ہوتی ام سکالے بدرک نبی علیہ السلام سر خوب پسڑکی دغا خوپرو تو چی اللہ خو ما تا ویل لی چی تب اسا نکاح کئی او چی ما اسا نکاح کو منافقین مشرکین خو بیا خبری شروع کی ولی چی نبی علیہ السلام خود تزوی ویلو پسوی نہیں والو عربی کو ورطا متبنا ہوئی پا اردو کو ورطا مو بولا بیٹا ہوئی اپا پختو کو ورطا خدای لپارا زوی ہوئی او پاربو کی دا دستورو دا رسمو چی چاہتا با چیزوی ہوئے اگر با دا حقیقی زوی پا شانتی ہو پا میراس کی بولا ایسوم ورکولا دا اگر چی کما نکاح کی با زنانوا اگر با طلاق اکڑا یا با کونڈشوا نو اگر با ناغستا لکا سنگا چی انگور حرامی دا سی اگر حراما کڑوا خلقو با پیغورو نرا کئی دا خبر نبی علیہ السلام پسڑکی دا اگر کڑوا او حضرت زید با چراغے نبی علیہ السلام ہوتی امسک ایسار او دیمه دا چیرا دا زینب تو ترو لور می دا تو خرومبه نه ردا نو په زید باندې زما په وینای دغه کړه وس کچری دې طلاق ورکی نو په زینب به د طلاق داغ راشي ترور بوم زما خپشي نو بیا د دینه اله وبل څه خبره نشي چې زی په نکاح کې واخلم خو بهر حال نبی علیہ السلام خواله بس حضرت زید راغه نبی علیہ السلام بوته انتظار کو گزارا خو حتی تما شیخ بھی گزارا ہونا کا گزارے ہو کو دا طلاق طلاق ورکڑا اللہ نبی تو ادا بوست پا نکاح اخلی نکاح بانے ورکڑا او جسنگے پا نکاح نبی علیہ السلام دا گکڑا او منافقین و مشرکین و غاڑو تا ڈولگی واچولا اللہ دانگور سر نکاح کو اللہ دانگور سر دا اکڑو اللہ دا چلو کو اللہ دا اولی گیا شو او یاد ساتھ اجرازی و تخفی فی نفس کا ماللہ مبدی تا پٹولا پا نفس اخپل کے پزڑا اخپل کے آگا خبرہ چی اللہ سرگندون کے داغے اس دا سا خبرہ وا اگر چی بازی تفاصیل لکل لی ویدہ اصل کی دا نبی علیہ السلام پزڑا کی دا زینب مینا وا خو پاٹا کڑی وا منگو خودے دی پنے کوالا دا خبر نو و تخش الناس اے دا واو نہیں دا واو عطفی تفسیر نہیں دا ما قبل جملے وضاحت کی کنا وَتَخْشَ النَّاسَ او یریدی دا خلق دا ملامتیانا دا خبر ہوا دا خلق دا ملامتیا دا یر نوا دائی پجڑے کی پٹا ساتلوا چی خلق با پیغور را کئی
نو د دې د وجې نه په دې آیتونو کې هغه طرف ته اشاره ده. بیا په دې کې لغونې خبرې دي. نو ان شاء الله که الله ژوند راکړي په دې باندې به سبا گفتگو کوم. خالی مختصره غوندې هغه نقشه مې پیش کړه چې سبا د آیتونه بیا اساني که الله ته منظور الله رب العزت زمونږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. بالخصوص زما د مور او پلار لپاره، زمونږ د میاں نیکونو لپاره، زمونږ د تمام اساتذه کرامو د شیوخو لپاره، د تمام اهل حق علماو لپاره، طلباو لپاره، طالباتو لپاره، ستاسو لپاره، ستاسو د مور او پلار او د میاں نیکونو لپاره، زمونږ دپاره، زمونږ د اهل عیال دپاره، زمونږ د وړو لپاره، زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ذریعه د نجات، ذریعه د خلاصۍ، ذریعه د بخانې وګرځوي. او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله یې د ټولو بخښنه وکړي. او چې څومره بیماره دي الله دې ټولو له شفای کامله او صحت کامله ورکړي. او چې څومره پریشان دي الله دې ټولو پریشانی په خوشحالو بدل کړي. او چې څومره بې اولاده دي الله دې د ټولو جوړې د اولاد د نعمت نه ډکه کړي. چا نارینه اولاد نشته الله دې د هغوی جوړې د نارینه اولاد د نعمت نه ډکه کړي. چې کوم اولاد والا دي الله دې د هغوی اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي. الله دې خپل دین صفایان جوړ کړي. الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي. الله دې خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار تابعدار خدمتګار جوړ کړي. الله دې موږ ټول خپل په دین کې قبول او منظور کړي. الله دې موږ له ژوند د ایمان راکړي، د اسلام راکړي، د پیغمبر د طریقو مطابق راکړي. الله دې موږ له ژوند د حیا راکړي، د پردې راکړي، د عزت راکړي. الله دې موږ د بېمانۍ د ژوند نه، د کفر، د شرک، د بدعاتو، د رسم و رواجونو د ژوند نه، د مختورنۍ د ژوند نه، د بدنامو او د تهمتونو د ژوند نه، د بې غیرتوب او د دوسوالي د ژوند نه، د بې حیايي او د بې پردګۍ د ژوند نه الله یې زموږ د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. الله دې موږ د بدنامو د مرګ نه، د الزامونو د مرګ نه، د تهمتونو د مرګ نه، اچانک او د حادثو د مرګ نه او د ګناه په حالت کې د مرګ نه او بغیر د توبې د مرګ نه الله یې زموږ ټولو حفاظت وکړي. الله یې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله یې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله چې په موږ کې کم کم ګناه دی الله تا ته معلوم دی. الله تا هغه ګناهونه زموږ نه په حیا پرده کې وباسي. الله دا هغه ګناهونه نه زموږ په زړه کې نفرت پیدا کړي. الله نفرت نه پیدا کړي. الله چې څومره ملنګان ستا د دین لپاره لګیا دي اعلی کلمت الله لپاره الله د ټولو سره امداد وکړي. الله د ټولو سره امداد وکړي. چې څومره بې ګناه بندیوان دي لا پته دي الله د ټولو د رهایي اسباب پیدا کړي. الله د ټولو د رهایي اسباب پیدا کړي. الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان نصیب کړي او خاص کر په وخت په ځن کدن دا ښایسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زموږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي. واخر دعوانا